بل اهم مسله دا ده چې دا مہر دا د ښځې مستقل حق دی، کو چاته وغواړي معاف کولی هم شي، کو چاله تحفه کې ورکول غواړي دا اختیار وسره شته. د ښځې د مرګ نه پس د دې په مہر کې به میراث جاری کیږي، د دې بچو ته په میراث کې تقسیمیږي. کو دا مہر د خپل مور او پلار د تحفه کې ورکي، پچا باندې خرڅي، چاله عاریتن ورکي، دا ټول قسم تصرفات ښځې ته حق شته، ولې دا د هغې ذاتي ملک دی. خو لیکن کو یوه ښځه دې باندې د خاوند د طرف نه دباو نه، خاندانی دباو پې نه، د خپل زړه په چاحت سره په رضامندتیا سره خاوند ته معاف کی چې به زما ته پکارې، زما مهرونه نه دي پکار چې به زه تا سره خوشحاله یم. نو که ښځې ورته په خپل رضامندتیا معاف کی نو معاف کول هم جایز دی، د خاوند ذمه بیا فارغ شي. خو البته دا غور وکړې چې ستا د طرف نه پې جبر نه یې ګورې. زمونږ په عرف کې وګوره د مہر معاف کولو دپاره په ښځې باندې مختلف قسم دباو واچولی کېږي. د خاوند ورسره جنګ جګړې کوي، صحیح رویه ورسره نه ساتي، نه د هغې د کانا پینا ښکلی انتظام کوي، نه د خوراک، د هغې د مور او پلار سره د رونو سره صحیح رویه نه ساتي. ولې چې دا ښځه دې ته مجبوره کړي چې دا ماته مہر معاف کړي. ولې داسې معافي جایز نه ده. الله به ربنا تپوس کوي. ما درته وویل د شریعت په نظر کې کو ښځه د خپل زړه په رضامندتیا سره په خپله تا ته ووایي چې ای زما سړیا خاونده تا ته ما خپل مہر حق معاف کړی دی، بیا معاف دی. خاندانی دباو پې نه، د خاوند د طرف نه دباو پې نه. درېیمه اهمه مسله دا ده چې ته کله خپلې بیبي ته مہر ورکې، سونه یا چاندي، نو دا ملکیتی اعتبار سره د چا ده؟ د خاوند ده کو د ښځې ده؟ دې کې درې صورتونه جوړېږي. ښه غور سره وره. که یو خاوند خپلې بیبي ته دا سونه یا چاندي ورکوي او ده ورسره په دغې وخت کې دا الفاظ وویل چې دا ستا مہر دی واخله،